چې نه دبدبې ولا تکون لکم تاسو دپاره شي. تاسو دا وایي چې موږ د ابو سفیان دا قافله لوټ کړې دا اسانه ده او جنګ هغو سره ګران دی، تاسو جنګ له تللي نه وایي. ویرید الله، لیکن د الله داسې نه وه خوښه، د الله بل شان یې خوښه وه، ځکه الله د کفر ملا ماتوي، د کفر شان و شوکت ختموي، او شان و شوکت ختمېدل د ابو سفیان په قافله لوټ کولو کې د ابو جهل سره په جنګ کې و. ويريد الله ويحق الحق، والله پاک غواړي چې ښکاره کړي خپل دین بکلمات په خپل وعدو باندې، ويقطع دابر الكافرين، او پرې کړي الله جرړه د کافرانو. دا الله پاک د کافرانو جرړه وباسي او جرړه په جنګ وځي، هغه په قافله لوټ کولو نه وځي. اخو اقتصادي بدحالي به راشي، تاسو به مال واخلئ، نفسونه خو به تباه نه شي. نو تاسو جنګ له نه تلئ، تاسو خو د ابو سفیان په قابلې پسې تلئ او جنګ له شا بوتلئ ما بوتلئ او دغه فتح د لما راکړه. نو انفال زما حق شو کنه. ليحق الله الحق، چې الله پاک غالب کی دین خپل، ويبطل الباطل، والله پاک ختم کی دبدبه د باطل شرک. ولو کرih المجرمون، اگر که بدګنی کافران. اذ تستغيثون ربكم، دریم علت الانفال لله والرسول، مال غنیمت د الله حق د دریم موجود ذکر کړي. تاسو په جنگ بدر کې کمزوري وي، کم وي، هغه د باندې زیات وو، پیغمبر دعاګانې کوي دا او د بری د پاره دغه دعاګانې د پیغمبر تاسو چې دغه ملو شه د بری د پیغمبر په دعا ملو شه دي، او دعا د پیغمبر چا قبول کړله؟ ما قبول کړل، الله پاک وي. نو مال غنیمت حق د چا شو؟ د اختیار د الله. اذ تستغيثون ربكم، کله چې تاسو امداد غوښته د خپل رب نه، فاستجاب لكم، الله تاسو فریاد قبول کو. سیدته وی انی ممدکم، ز تاسو امداد کوم په زور باندې د ملائکو نه مردفین پر لپسې برا کوزیږي. 1000 غودي، 1000 به تاسو له امداد له ملائک راولېږم. دو زیات شو کنه، هغه 1000 پاتې شو، دوه څوک شو 1313 ځکه 300 دو بخبل دیو 313 دو دي او 1000 سره ملائک شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې دعا کوله، سار جمعه د جنگ بکیږي او د شپې دا د ډېر دغه د وجنه چې زما صحابه ډېر کم دي او داغلی په جنگ په اراده هم نه دي، د پیغمبر علیه السلام نه دا څادر داسې عطا شو او ټوله شپه دا دعا کوله، اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا توبد في الارض ابدا. یا الله کدا یو موټی مسلمانان سبا ختم شي، استاد نو مغرستو به څه پاتې نشي. ټوله شپه جړل فریاد وکاو او بکر صدیق رضی الله عنه سره ولاړو دغه چوکیداری کوله. الله وی امداد تا غوښتنو دعا دله ما قبول کړله او برای مې درکو. نو انفال زما حق دی کنه. وما جعله الله ملائک سره لېږي، دا کافران ځان له خپل ولې نه وهي. الله پاک دا یو ذکر کوي، نه دی ګرځولې الله دا امداد په ملائکه باندې الا بشرا، مگر تاسو د خوشاله لپاره. ملګری چې سره په څنګه کې ملګری زیات نو سره به سي په تسلی کنه چې هغه ملګری څه دي په پرزول جوړ شو نو سړی دا سره شته. ولتطمئن به قلوبكم، دې لپاره چې موږ لکه په دې باندې تاسو زړونه. ومن نصر الا من عند الله، او نه د غلبه مگر د الله له طرف نه. غلبه په کثرت نه ده، غلبه خو به الله درکې. خدا مې تاسو د زړه تسلی لپاره دا څوک راولېږل چې تاسو زړونه مضبوط شي، ملګری زیات شي، ملائک مې راولېږل. ان الله عزیز حکیم، یقینا الله غالب حکمتونو خاوند دی. اذ یغشیکم النعاس، څلورمه وجه ده انفال د الله حق دی، تقسیم به پیغمبر کې تاسو په مجنګي جګړې مکوئ. ولی وجه دا ده اذ یغشیکم النعاس، میدان جهاد ته چې دو لاړو نو کوم چې کلکه خاوره وه او مضبوط طرف و خاوره وه، نو هغه طرف هغو قبضه کړ او د شګو طرف دو ته پاتې شو. نو شګو کې خوشحالۍ چې مخکې ځي زړه دي که نه خوږي. یوه خبره. دویمه خبره ده چې د شپې سار له جهاد کې د شپې شیطان راغی دو باندې دغه غسلونه یې پرې واړول او اوبه هم نشتي. نو خلکو دو سر دوه تصور اخته شو چې یو خو زمونږ ته طرف زمونږ خطا راورسېد، ځکه موږ برغړو چې منډې وهو، ځکه جهاد کې خو به منډې وهئ او چې منډې وهو موږ برغړو. او دویمه دا ده چې موږ ته خو د شپې شیطان خوبونه یې ورته وښوده، غسلونه یې پرې واړول، اوبه خو هم نشتي. نو دوه فکرونه صحابو سره راغله. سهار الله باران وکړ، څه یې وکړو؟ باران یې وکړو. نو باران باندې د دوه هغه د وسوسه د غسل هغه هم ختمه شوه، اوبه وله وشوې. او ځمکه په شګه چې باران وشي نو کلکه شي، او په خاوره چې باران وشي چې بیا مټه خاورئ، چې بیا څه مټه خاورئ. نو خو بیا ترق دی او درز دی غوبل دی. د هغو درز غوبل باندې اخته شو چې مخکې کېده به جو ترق به یې کوه، ادو به ورته رسېده جو کرش کول به یې، د دو طرف ته شو
کلک شو کنه نو الله په کوئی دواړه کارونه مې دلو کو دا باران چاو کو دا ځمکه تاسو له چا کلک کړه دا باران چاو کو او دا د غسل اوبه چا درکړي چې ما د غنیمت راغلی تقسیم به څوک یو وي زما دی بل وي زما دی بل وي زما دی هېڅ چا نه زما دی او تقسیم به څوک کوي پیغمبر دی د الله اختیار د الله سره دی ځکه مال ضبط به حق سرکار شو مال خو اصل کې د الله دی کنه چې څه دي دنیا کې د الله دي چاله ورکوي چاله لږ ورکوي چاله ډېر ورکوي د کافرو له ورکو خو پیغمبر ورته راولي چې زما ومنئ کوی منلی چې مال د دو مال دی کوی نه منه پیغمبر نو بیا به سره جهاد کیږي نو کوم مالونه چې دغه نه پاتې شو نو دغه مال اصل مالک ته بیا واپس شو نو موږ ته ځکه چې ضبط به حق سرکار اوس به تقسیم الله کوي کنه پیغمبر ته طریقه خو الله اذ یغشیکم النعاس کله چې پټ کړ تاسو لپاره پرکارای امانتن د بار د امن په جهاد کې تاسو باندې پرکاری راغله دا د انتهایی بادرۍ علامه ده چې جنگ کې ور خو ګرځي او یره بین راځي ها چې زموږ په شان سره کنه جوړونه تیوتی تک جړ شوی اجس جنگ لا شروع شوی دی د اته مخ کې نه شي دی د لاسونو د خپل څخه خطرلې دم خطرلې چې خدای اوس به چل کیږي نو بادر سره هغه دی چې په جنگ کې ور خو ګرځي ابو زید هغه چې په قران کې ور خو ګرځي په قران کې خوب بنه کوي خوب دراغه نو ځان شو کوي خوب دراغه نو کته یو په مخه چوي ها ځکه دا خدای الله سره مناجات دی د الله خبرې دي یو سیاسي لیډر راغی دا چې کېناسته کنه تقریر شروع کو ما جګره پورې بوته مونږ ناسو چې دنه وسوريږي اڅ تیریږي هیڅ شي نه لري هیڅ شي نه لري یاسي دا خو له ته مونږ واجب کړل زه پلان کې ملګری ما زه پلان کې ډلای ما زه پلان کې ډلای یا ګرځاو پښې دا کونترا ځانو پښې اذ یغشیکم الناس کله چې پټ کړه تاسو در پر کارای دا الله تر طرف نو ينزل علیکم من السماء مان الله پاک دا ولي کې د برنه پتا سو باندې وبو ليطهرکم به چې تاسو به دې باندې پاک کی ويذهب عنكم رجز الشیطان او لر کې تاسو نه ګندګي د شیطان خو بنه دې دیو کنه یوا او وسوسه وتم شیطان چور شي دا به چې خطر فغو غسته دي ذکر کیږي نه زوی واپس کیږي الله ما بارانو کو تاسو طرف کلک شو دغه طرف خټي جوړ شوی وليربط على قلوبكم چې الله مضبوط کی تاسو زړونه ويثبت به الاقدام او مضبوط کی الله رب العالمین په دغه باندې تاسو قدمونه ځکه تاسو طرف کلک شو دغه طرف خټ شوی بل دا چې الله امداد راولېګو او باران یو کړو تاسو زړونه مضبوط شو زړونه چې مضبوط شي نو قدم بیا هم کار کوي کنه زړه چې مضبوطی نو قدم مضبوطی زړه چې وېریږي نو په بدن په ټولو اندامونو باندې څه شي راپېرا شي ګړګوجي شي سترګې خپل کار کوي سترګې د کولو نوځي وګونه خپل کار کوي لاسونه خپل دمو کېږي هیڅ نه کېږي الله وزره تاسو مضبوط کو چې زه تاسو مضبوط شو يثبت به الاقدام او تاسو قدمونه وین څنګه مضبوط کړو اذ يوحي ربك پنځمه علت د دې وجدار چې الله رب العالمین ملائک مې راولېګل او ملائکه تمامي چې دا دوه باندې څه کوي دبدبه په ورځوي دبدبه په ورځوي روز د مسلمانانو په ورځوي